زه مفتی منیر شاکر صاحب ته عاجزانه سوال کوم چې باړه په هغې کې چې کوم فساد جوړ شو، کومې وینې توی شوې، یا په دې ټول وطن کې چې کوم حال تیر شو، زمونږ د ګیرو والا، زمونږ د پټکو والا چې په بار وطن کې څوک ویني داسې ورته ګوري چې بس بم یې ځان پورې تړلی دی او اوس به درنګ ساعته چې کوم دی نو بلاست کېږي. زمونږ پیغام بار دنیا ته داسې لاړو، هغه د امن خلک، هغه چې د چا کردار ته، د چا شکل مبارک ته، د چا جسد مبارک ته به خلکو کتل او هغوی به اسلام قبلولو. نن د ګیري والا نه نفرت، نن د پټکي والا نه نفرت، نن د بخاري شریف نه نفرت، العیاذ بالله نن د قرآن نه نفرت، نن د مدرسې نه نفرت، نن د جومات نه نفرت. دا ولې؟ دا ټوله ګناه چې کومه ده زه وایم چې دا زمونږ د هغه خلکو ده چې په ځان باندې څادر، په ځان باندې لباس د مذهب راچولی دی او په منځ کې د مذهب بېخکني کوي. نو زه ورته دا درخواست کوم، په دې ځای کې به بهر د هرې ادارې خلک ناست دي. زه دا درخواست کوم چې صاحبه دا تا چې کوم الفاظ استعمال کړي د حضور سلام مبارک د زمانې نه راواله تر دې وخته پورې یو مفتی، یو عالم، یو قاری، یو پیر صاحب، یو طالب، حتی چې یو جاهل دا الفاظ استعمال کړي چې کوم تا استعمال کړه، ولې داسې الفاظ استعمالوي؟ او واسې یو خبره کوو، زه داسې اسانې خبرې کوم چې تاسو پې پوه شئ. مسلې دې ته نه کوم، په پښتو کې مې پوهوم چې یو سړي ته ووایي چې زه ستا پلار نه منمه، ستا نیکه نه منمه، زه ستاسو نه تپوس کومه، که درته سل ځله ووایي چې تا منمه خو پلار دې نه منم نیکه، تاسو به ورته وایي چې ښه ودرکه زما پلار نه منې نو که پټکی د په سر وي پټکی به ورته کوز کوي او پړی به ورته راکاږي چې ودره تا ته زه خپل پلار ښیم چې زه د چا زوی یم. داسې ده که نه ده؟ تا ته د دې خبرو ضرورت څه دی؟ د خدای او د رسول خاطر وکړه، د دې جولۍ خاطر وکړه، د دې خبرو نه واوړه. ډېرې وینې توی شوې، ډېرې زنانه کونډې شوې، ډېر ماشومان یتیمان شو، ډېرې لیبلې په موږ باندې ولګېدې. د خدای او د قرآن خاطر وکړه، د دې خبرو نه واوړه. زه منمه چې د باړې د معاملې نه به بچ راوتی، خو په دې علاقه کې هغه غیور پښتانه سنیان مسلمانان اوسي چې خیال مې نه راځي که ته که بچ لاړې. خو ادارو ته مې دا درخواست دی، حکومت وقت و پاکستان ته مې دا درخواست دی چې قبل د دې نه چې دا خلک بغاوت شي، قبل د دې نه چې دا خلک په خپل محبوب باندې ناموس و رسالت جنډر اوچته کي او څه داسې قدم والي چې بیا تاسو افسوس کوئ، بیا تاسو لاسونه مروړئ. د هغې نه مخکې زه حکومت وقت ته دا درخواست کوم چې دا فتنه دفع کړه، دا فتنه دفع کړه، او که نشئ دفع کولی نو بیا په دې وطن کې الحمدلله مونږ ته خپلو مشرانو چې کوم درس راکړی دی، بیا د دې هغه درس معامله او د هغې زور او د هغې اثر به تاسو وګورئ. بیا به دا نه وایئ چې پیرانو شر جوړ کو، بیا به دا نه وایئ چې مولیانو شر جوړ کو. څنګه چې تاسو ته عدنان صاحب وفرمایل چې دا بیا د ټولو نه غټ امن دی. قرآن وایي چې یو سړی د سره قتل کوي، ته هغه قتل کا. که په حرم کې څنګه آیات مبارک دی فقتلوهم، که په حرم کې دننه وي او ستا د قتل اراده کوي ته هم ورسره قتل وکړه. نو زما وروڼو چې د مدني جانان العیاذ بالله نسبت د داسې خبرې کېږي، بیا زمونږ په مسلمانۍ سره، بیا زمونږ په دې پټکي سره، بیا زمونږ په دې تسبو سره چې مونږ په هغه ذات په برکات باندې غیرت ونه کړو. ټول تیار اوسئ چې کله درته آواز وشي مسلح به د کورونو نه
راوځي او ان شاء الله په دې علاقې کې زما په خیال چې आवाज وشي ان شاء الله زرګونه نه لکونه خلک به راوچت شي خو مفتي منیر شاکر صاحب زه د صاحب د دې لپاره وایم چې که چېرته په زړه کې د رحم رالو او د دې خپلې خبرې نه د توبه وویسته او په امن باندې پاتې شوي نو ډېر خلک به د مرګ نه بچ کړي ډېر خلک به د فساد نه بچ کړي بیا دې ته منت کوم بیا دې ته منت کوم بیا دې ته منت کوم چې دا خپله خبره ده واپس والا او توبه وباسه او زه په دې خبرې پوه شوی نه یم داسې توحید ته مه رسه چې هغه توحید شیطاني ته جوړ شي شیطان په څه باندې خدای ووالو او تر قیامته پورې لعنتي شو خو د رب په وحدانیت کې دې حد ته رسېدلی چې ربه تا منمه دوستان نه منم دا خبره وه که بل څه خبره وه نو د خدای خاطر وکړه چې د خپلې خبرې دې واپس والا او ووایه چې انسان یم غلط شوی یم زما د دې خبرې نه توبه ده حضور سلام مبارک منم د والدینو لوی مقام دی د خاندان لوی مقام دی مونږه په هغو کې خبرې نه کوو نن سبا خلک راوچت شوي په صحابو پسې خولې کولو کړي دي په تابعینو پسې تاسو بزرګان ګورئ تاسو زیارتونه ګورئ صحابو ته خبره لاړه تابعینو ته خبره لاړه اهل بیتو ته خبره لاړه پروردګار دې دوی تباه او برباد کړي دا ستاسو د منځه مسله ده چې تاسو اوس ګورئ که د زکات مسله ده څه مسله داسې پېښه شوې تاسو ته دا معیار چا درکړی دی چې څوارلس نیم سوه کاله مخکې نن تاسو د هغې په ایمان او په بېایمانۍ باندې العیاذ بالله خبرې کوئ خدای د تاسو تباه او برباد کړي نو زه چې دلته کوم دی حکومت خلک ناست دي زه به د اواز انشاءالله تر لرې پورې ورسوم ځکه چې سبا یو کار کېږي نو بیا به خلک ګیله نه کوي چې دې سنیانو تر اوسه پورې مونږ په امن کې وو ګوره باړه ستا د لاسه چې کوم دی تباه او برباده شوه پیر سیف الرحمن صاحب ستا د لاسه لاړو اوس دې علاقې ته راغلی خپل وخت تېروه په عزت سره خپلې مدرسې کې ناست اوسه الله الله کوه چاته قرآن ښایه چاته حدیث ښایه خو د دې خبرې نه واوړه دا خبره په امت کې چا هم نه ده کړې